د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام ژورلید ته راغلاست. پرون د کابل د پروسې کنفرانس د سولې په اړه رئیس جمهور اشرف غني طالبانو ته ویل چې دا آخري فرصت دی، تاسو ته باید دا فرصت کار واخلئ. دا یې ویل چې که طالبان سولې خبرو ته آماده شي نو دوی حاضر دي چې دفتر جوړولو سره موافقه وکړي، هر څه چې دفتر جوړوي. لیکن دا خبره وکړل چې دا وروستی چانس دی، دا چانس تر ډیره پورې نه دی. دا خبرې د په داسې وخت کې کړي چې په استرالیا کې جیمز ماتس د امریکا د دفاع وزیر او د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن په مطبوعاتي کنفرانس کې ویل چې طالبان د سولې د پروسې یا د سولې پروګرام برخه نشي کېدلی. د پوهیږي چې موږ انتخابات نشو ګټلی ځکه د بمونو نه کار اخلي، نو طالبان د سولې د پروسې برخه نشي کېدلی. د امریکا دفاع وزیر دا خبره کوي. د بهرنیو چارو وزیر نه چې پوښتنه وکړله هغه هم ویل چې زما دغه نظر دی. نو که د امریکا نظر دغه وي چې طالبان د سولې د پروسې برخه کېدی نشي، نو د دې مطلب څه دی؟ آیا بس موږ جګړې خواته رواني؟ اوس کوم وضعیت چې په افغانستان او په شاوخوا کې د زمونږ، نو دا که په نظر کې ونیسو د امریکا دغه سیاست او اشرف غني چې دا خبره سره کم کړي، نو آیا موږ د سولې خواته کوم چانس شته او که نه بس رواني دی یو جګړې خواته؟ په دې باندې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی سید خالد سادات پوهنتون استاد او سیاست شنونکی، زمونږ بل ملګری دی قاضي صاحب محمد حسن اقیار سیاست شنونکی، او زمونږ دریم ملګری ډاکټر صاحب فیاض صافی سیاست شنونکی. ستړي مشئ، بخیر راغلی. اقیار صاحب، رئیس جمهور چې څه رقم خبره کړې پرون په کنفرانس کې، دا د سولې وړاندیز دی که اخطار دی طالبانو ته؟ دا آخري چانس دی او دا چانس به تر ابده نه وي، یعنی که موږ استفاده ونه کړو نو بیا نو څه ګڼئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په حقیقت کې د اشرف غني دا وینا د احساساتي وینا وه، دا ډېره د منطق په ځای باندې په احساساتو باندې په جذباتو باندې مبتني وه. دا وینا دعوت نه و، دا اخطار و، دا یو چا ته زور ښودنه وه. او دی په دې ښه پوهېږي، اشرف غني په دې ښه پوهېږي چې نه طالبان د سره څومره کوي او نه دی دا وړتیا دا واک او د اختیار لري چې اشرف غني ښه پوهېږي چې طالبان د سره سوله نه کوي. نو که بیا اشرف غني د جنګ خبره کوي نو بیا خو ملامت نه دی که نه؟ ګوره ځکه پوهېږي چې طالب سوله نه کوي، نو چې سوله نه کوي نو خو بیا خو جنګ خو به خو درسره کېږي که نه؟ اشرف غني د دې نظام په رأس کې ده چې دا نظام امریکایانو راوستی، د دې نظام مصارف امریکایانو ورکوي، د دې نظام حقیقي واک د امریکایانو سره ده، دا بې اختیاره ده. طالبان همدغه ټکي ته په کتو سره چې دا بې اختیاره ده، دا بې واکه ده، تاسو به د مقدمه کې مې ټکي ته اشاره وکړه. اشرف غني هغوی ته دعوت ورکوي یا په جذباتو باندې یا په نرم انداز یا په غوسه باندې. خو نه، دا دوه خبرې فرق دي. یو دا دی چې طالبان وایي چې دې سوله موږ سره نشي کولی، دا د سولې اختیار نه لري یا اراده نه لري او سوله نه کوي. یو دا خبره ده، او یو دا خبره ده چې طالبان وایي چې موږ سوله نه کوو. نه، څومره د طالبان سره ناست دي، مخامخ هغوی سره مې خبرې کړي دي، د هغوی نظر مې اورېدنه ده. هغوی څومره کوي، خو د داسې چا سره کوي چې څومره نتیجه ورکړي، د څومره د مذاکراتو پرېکړې دا یقیني شي، دا تطبیق شي. هغوی په دې باور دي چې دغه حکومت سره دا واک نشته، دا اختیار نشته ده چې موږ سره خبرې وکړي او دا خبرې به تطبیق شي. د حکومت اسلامي سره خبرې وکړلې او هغه د نتیجې ته ورسېدل. د حزب شرایط او د طالبانو شرایط ډېر زیات فرقي. دا په خپله دې ټکي ته اشاره وکړه چې امریکایان په ښکاره باندې چې طالبان د څومره برخه کېدی نه شي. د حکمتیار په باره کې خو د امریکایان موافقه موجوده وه، د ملګرو ملتونو موافقه موجوده وه چې امریکایان د طالبان سره سوله نه کوي. نو که فرضاً که فکر وکړو چې طالبان د اشرف غني سره خبرو ته کښېني، دا یوه نتیجې ته به رسېږي. آیا امریکایان نه مني؟ آیا امریکایان به د خبرو ته نه مني؟ ګوره چې یعنې بیا خو به معلومه شي. ګوره ښه، طالبان د چمتووالی وخې خبرې دې وکړي
بیا د امریکا مخه ونیسي بیا خو ټوله دنیا ګوري چې امریکا مخه نیسي کنه نو اوس خو که طالب مخکې نه وایي چې زه سوله نه کوم ځکه چې د سره نه کېږي هغه مخه نیسي نو بیا خو اوس خو طالب ده نو چې سوله نه کوي کنه افغانانو ته او امریکایانو ته اوس هم ثابته ده افغانانو ته نړیوالو ته چې امریکایان څوک نه غواړي امریکایان په دې سیمه کې جنګ غواړي ازمودار ازمتن خطا څه چې عیان دي بیان د څه حاجت ده جدرکه طالبان په دې باندې ښه پوهېږي چې امریکایان څوک نه کوي هغه تفاهم نه کوي او افغان حکومت سره وس نشته ده نو که چیرې طالبان آمادګي وښي د هغوی په دې پوهېږي هغوی سیاستمداران دي چې د دوی آمادګي یا مذاکراتو ته کېناسته د دوی په افرادو باندې منفي تاثیر کوي د دوی ځواکونو په روحیې باندې منفي تاثیر کوي ډېر کسان داسې شته دي چې که افغان حکومت سره یا د امریکایانو سره به قاعده شرطه طالبان خبرو ته کینی خصوصا د افغان حکومت سره هغوی په د طالبانو په صفونو کې په نفرت پیدا کېږي انشعاب را پیدا کېږي پراګندګي را پیدا کېږي د طالبانو رهبري د طالبانو د صفوفو په لاس کې یرغمل ده نه د طالبانو یعنی د طالبانو رهبري او طالبانو تصمیم نیونه چې هغه د افغانستان د مصالحو د افغانستان د خلکو او د ملت د ګټو په اساس ده او کنه د لکه ته چې ویلې دغه رقم سیاسي شرایط او د خپل جنګیالیو د احساساتو تابع ده د چی تابع ده ګوره ځکه د جنګیانو ساتنه د اسانه خبره نه ده رهبر باید خپل افرادو نظر په پام کې وساتي د هغوی د نظر احترام وکړي دا چې رهبر د په افرادو باندې رهبر ده او دا ته نه په طالبانو کې نه د په نړۍ کې د شی رواج ده چې قومندان باید خپل افرادو روحیه د وختونو دغه په پام کې وساتي او واقعیت هم دغه شی دی بخنه غواړم او رهبر اوس دا رهبر به لازمه ګڼي چې جنګ وکړي که ونه کړي دا جنګ وشي که ونه کړي دا خو د رهبر وظیفه ده رهبر کار دی چې او رهبري دا هم دغه چې دا تصمیم ونیولی شي او خپلو کارمندانو ته او خپلو پیروانو ته قناعت ورکولی شي چې اوس سوله پکار ده او که اوس جنګ پکار دی څه وکړي څه ونه کړي که رهبري یعنې ستاسو خبر نه داسې ښکاري چې طالبانو رهبري چې دا نو بس د شرایطو دغه بس مخکې کړې ده څه چې دغه جنګیالي قومندانان چې وایي هغه یو نور عوامل چې دي هغې چې وایي هغه به نو د هغې تابع ده طالبانو کارونه اکثره په شورا باندې مبني دي هغوی کې انانیت خودخواهي او استبداد نشته په شورا باندې دي په شورا باندې وروسته ورون بس کو اخر سب د طالبان کارونه په شورا باندې دي دغه شورا تصمیم باید څنګه وي په دې اوس وخت کې تاسو ویل چې د حکومت سوله نه کوي امریکا سوله نه کوي نو جنگ غواړي امریکا جنگ غواړي او طالبان هم سوله نه کوي نو چې طالبان هم سوله نه کوي نو خو طالبان هم جنگ کوي امریکا جنگ غواړي طالبان جنگ کوي دا څنګه خبره ده په درسته خبره کوم سادات صاحب د امریکا دفاع وزیر دا خبره کوي چې طالبان د سیاسي پروسې برخه کېدل نشي ځکه طالبان پوهیږي چې انتخابات نشو ګټل څنګه نو یعنی طالبان د مذاکراتو د سیاسي حل لاره برخه کېدل نشي نو دې مطلب دا دی چې طالبان سره به جنگي د امریکا دفاع وزیر وي په استرالیا کې مطبوعاتي کانفرنس کې دا خبره وکړه ټیلرسن د بهرنیو چارو وزیر سره وغږ پښتنه وشول چې تاسو دا نظر دی غوښتل شو د بارکز مونږ نو د امریکا پالیسی وسنو عمدغه د چې جنگ به ادامه لري بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم مېلمنو ته تاسو ته د میز لیدونکو او همکارانو ته ګوري کوم د امریکا رول په سیمه کې ارزیابي کوو او تحلیل کوو په دې معنی باندې چې امریکایان په سیمه کې جګړه غواړي افغانستان باید یو بفر سټیټ یا د یو صاحب چې امریکا په دې کې نظامی حضور لري په ان زمان کې د جګړه وسی د جګړې پر اساس په خپل اهداف دوی له سره وړي دا په دې معنی چې امریکا کوو غواړي کوونه غواړي د امریکا خلک کوونه غواړي او نه غواړي د امریکا هر ګوند کې راځي په راس کې وي بلکې دا یو د امریکا د جګړې خاصیت د امریکا د ستراتیژیکو ګټو غوښتنه هم دا د جګړه وي یعنی دا دلته نه بلکې په نورو هیوادونو کې هم شته افغانستان او موږ د افغانستان خبره موږ د افغانستان د جګړې خاصیت کې ورزول بده منغه دا فرد محور جګړه نه د امریکا لپاره دا سیستم محور جګړه ده ډیره خطرناکه جګړه ده فرد محور جګړه په دې معنی کې چیرته یو د امریکا یو ولسمشر لکه ریګن چې یا مثلا
د ډاکټرین د سوال ترېګن ډاکټرین په فقط په جګړه ولاړ بل اخر چې هغه کله چې پاور نه خو شو بیا جګړه ختمه شو په سیمه کې د امریکا جګړه یا مثلا د کچیر د امریکا جګړه فرد محور و دا به ختمه شي یعنی کچیر ته د افغانستان جګړه بوش شروع کړي و جورج ډبلیو بوش اوس به ختمه شي و لبد مرغه د افغانستان جګړه امریکا لپاره فرد محور نه بلکې سیستم محور ده یو سیستمایز جګړه ده دغه سیستمایز وار یا دغه سیستماتیک جګړې د فرد پر اساس نه ودی بلکې دا سیستم چلی د امریکا سیستم د غوړ چې په افغانستان کې جګړه وسی طالبان اوسې کني اوس په افغانستان کې جګړه وسی په سوریه کې باید جګړه وي په عربي نړۍ کې باید جګړه وسی تر څو د اسرائیل خوي کې په سیمه کې باید افغانستان کې باید جګړه وي تر څو په دې کې روسیا کمزور شي دا د امریکا تعریف د جګړې لپاره د امریکا یو مشخص تعریف ده امریکا کله حکومت کله ولسمشر کرزی په واکه او اشرف غنی په واکه ده یا کبل سو راځي امریکا د سیستم د خاصیت ده اوس تاسو خبر ده چې دغه د بهرنیو چارو وزیر چې کوم خبره وکړه د امریکا او د دفاع وزیر چې امریکا چې طالبان د سیاسي برخه د سیاسي حل برخه نشي کېدل په دې معنی باندې چې دغه پیغام لا واضحه کړي چې موږ په دې کې جګړه غواړو موږ په افغانستان کې جګړه غواړو زمونږ د نورو قوتونو شدت افغانستان کې د جګړې د زیاتوالي په معنی باندې ده په افغانستان کې د امریکا د نورو عسکر راتګ د ناتو د غړو څخه غوښتنه چې افغانستان ته خپل عسکر راوستي حتی د نیوزیلند څخه غوښتنه کړې دغه فقط 2 عسکر تر راستي یعنی په دې معنی چې په افغانستان کې د امریکا د رهبری لاندې جګړې په درشل کې د هیوادونو د پوځیانو زیاتول د جګړې په معنی باندې ولوي بحث طالبان ته هم راځي کیږي زه فکر کوم چې د طالبانو سند دریز چې دوی په جګړه باندې تمرکز کوي او د جګړې څومره چې دوی وایي چې طالب امریکایان کې 50 کال جګړه کوي موږ 100 کال جګړه کوو طالبان وایي چې امریکا 100 کال جګړه کوي موږ 200 کال جګړه کوو یعنی په دې معنی چې دلته لوی مسؤلیت طالبان ته هم راځي کیږي په دې معنی باندې چې دغه فکر رایج شي او دغه فکر لوی شي کچیر ته موږ د امریکایانو یعنی د افغانستان د صلح سره د افغانستان د خلکو سره صلح وکړي د افغانستان د خلکو سره صلح ترجیح فکر کوم امریکا د جګړې پر پدې کې یو ابزار نشي پیدا کولای کچیر طالبان په دې فکر وکړي چې موږ جګړه وس د خلکو په وړاندې شروع کړې ده یا دغه جګړه د افغانستان د خلکو په وړاندې ده ساده بخنه غواړم طالب کوي چې 100 کال جګړه کوم 200 کال جګړه کوم د چا په ضد جګړه کوي آیا د امریکا په ضد جګړه کوي که د افغانستان د خلکو په ضد دغه جګړه چې روانه ده دغه تیر یو کال تلفات که تاسو شمارئ امریکایان څونه وژل شوي دي او افغانان څونه وژل شوي دا که زموږ د ملي اردو عسكر دی که پولیس دی که طالب دی که داعش دی او که عام خلک دي دا پرون وزیر اکبر خان کې ابل ورځ چې څونه کسان شهیدان شول نو د طالب جګړه د امریکا په ضد او د افغانستان خلکو ما خبره کوله چې د جګړې اړخ کې چې تمنګ ماهوي اړخ ګورو دوی شعار امریکا ده دوی شعار هغه د تقدس ته جګړې ده چې موږ باید د اشغالګر امریکایان یا مثلا امریکا يرغل کړی د بهرني قوتونو دي زمونږ د دین سره مخالفت لري زمونږ د عناصر مخالفت لري افغانستان تر تیری لاندې راوځي باید محو شي اما د جګړې هغه حقيقي او عیني اړخ چې د افغانستان خلک قرباني ورکړي 15000 طالب چې د سید طالب خو د جګړې وخت د جګړه کوي په دې سیاستونو په خاطر جګړه ورسره روانه ده حکومت ولې دغه سیاستونه یعنی دلته زمونږ د حکومت آیا زمونږ حکومت بالکل د امریکا د سیاستونو یو برخه ده یعنی د امریکا دلته زموږ حکومت د امریکا د انتظامیه د اداري دغه یو برخه ده چې زموږ سیاستونو مطلق دغه تابع دي زه فکر کوم چې په دې معنی باندې چې موږ د حکومت ادرس تعریف دغه فکر د حکومت سیاستونه ولې امریکا به جګړه غواړي نو حکومت سیاستونه کله یو خو حکومت د صلح لپاره ژمن ده د حکومتیار سره صلح په دې معنی باندې حکومت غواړي چې صلح وکړي د ټولو ګروپونو سره د ولسمشر غنی پرونه پیغام چې اگر چې ډیر احساساتي او مخکوته اشاره وشوه یعنی په دې معنی باندې چې په کابل کې د غبري د شاغنه ورسره د ټولو افغانانو ذهنیت ډیر بدل شوی د طالبانو په وړاندې یعنی حتی د صلح بحثونه بيخي نه مطرح کیږي ولسمشر اشرف غنی تر احساسات لاندې راغلی یا دغه پیښه څخه زیات متاثر شوی او د حالات څخه متاثر شوی دی په دې خبرې کې ویل چې زه هر ورځ یا هر وخت د زموږ زیاته کتنه پر وختونو په دیرو باندې په جنازو باندې وي دا یو د خبره ده دا حقیقت ده یعنی بل یو وخت وګورو حکومت د جګړې لپاره یا مثلا د جګړې دوام لپاره یا د افغانانو د قتل لپاره اراده نه لري په دې معنی باندې حکومت خپل ځان خپل افغاني محسوسي ولکه چې ته بل بو ته وګورو چې موږ د امریکا د قوتونو سره په دې کې هر کله ښکار کوي یا د امریکایانو لپاره موږ هر کله وي فکر کوم بیا خپل اراده جاري اداره کوي هغه د صلح اراده چې حکومت لري زه فکر کوم هغه به تنقیص خواته زی ولکه خبر بداوي چې زمونږ د عامه ذهنیت یوازې حکومت پرونه تړو زمونږ دغه ذهنیت چې آیا دغه جګړه زمونږ د آیا په دې جګړه کې موږ ماته خورو آیا په دې جګړه کې څوک ماته خوري دغه فکر دغه ټول مسؤلیت واجب حکومت راځي نشي په ټوله کې زه فکر کوم چې حکومت ستر مسؤلیت لري تر حکومت ستر مسؤلیت طالبان هم لري بالکل د کې شرط وبخي د طالبانو سره په څنګه د افغانستان خلک مسؤلیت لري یعنی په جګړه کې د افغانستان خلک ماته خوري د افغانستان خلک قرباني ورکړي بنا راځي دغه بحث د دې خو بس امریکایان څو غواړي نه غواړي دغه بحث بخنه غواړم امریکایان څو غواړي د ځکه مهمه ده چې
موږ سره کوم وضعیت سره مخ یو. همداون نن په ایران کې دوه درې ځایونو کې حمله وشولې. د شانګهای کانفرنس کې معلومه نه ده چې رئیس جمهور زیو کې ډاکټر عبدالله زی خو مسکو وایي چې د افغانستان نه د شانګهای کانفرنس غړي وادونو ته ګواښ متوجه دي. موږ دغه رقم وضعیت سره مخ یو. نو کومنګ زمونږ سیاستونه د سې چې جګړې خواته موږ بیاي نو ښکاره خبره ده چې دا جګړه خو د چا په ضد ده. هغه چا په ضد چې دا د هغې غبرګون خو باید محاسبه کړو چې زموږ په ضد دی که نه. نو کوم حالت چې زو دلته نو دغه مسؤلیت د حکومت د خلکو د طالب څنګه په دې وروسته بحث کوو چې موږ سره کوم حالت ته رواني او هغې سره کوم باید ورته وکړو. ډاکټر صاحب بیا حکومت مسؤلیت خو درسته ده چې د خلکو مسؤلیت مشته ده، بل چا مسؤلیت مشته ده، ټول فرد مسؤلیت لري. لیکن حکومت خو زموږ استاد دی. حکومت زموږ استاد په استازیتوب باندې دنیا سره خبرې کوي. نو څنګه ارزوي زموږ د حکومت سیاستونه چې آیا سولې خاطر دی اوس رئیس جمهور چې ویلي صحیح د دفتر خبره مو کړه، سولې خبره مو کړه، لیکن دا خبره د سولې د پیشنهاد نه زیات په شکل باندې وکړه لکه څوک چاته چې اختیار ورکړي. نو څنګه ارزوي کوي زموږ د حکومت سیاستونه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او د میز دوړو ګډونوالو او ټول هیوادوالو ته خصوصا هغه هیوادوال چې دردمن دي د اور لمبي او جنازي د وینو قطري او تنکي زړونه کور ته روان دي. هغوی ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. ګوري زه اکسپ دا باید جوته وي او د ټولو هیوادوالو ته چې د دې جنگ محصول او د دې جنگ مواد موږ یو د قبر منکنو او جنازه د شپې زما کوڅې ته روانه ده، نه د دغه ځوان کوڅې ته روانه ده چې په هر کې ناست دی او سر بریتونه تاوي. او زه یو هیله کوم د مطبوعاتو نه د دغې دورې چې دا دغه کرسۍ ته ماموریت ارمانو او د قانون په د سپیڅلي پاڼې ګامونه کېښودل، پښې په کېښودل او بې قانونۍ باندې هر تن نوتی دی، د ده سره او د ده په خبرو باندې په بارهاو په سلهاو دا زما په نظر باندې په ده هم نه ارزي چې دونه میزونه دي پې استادان علما سیاسیون ونیسي چې د ده په خبرو دې لا بیا تحلیل وکړي او وخت یې په ځای کړي. که چېرته د افغان ولسونه غواړي چې نه زه مدرک معلوم دی اوس ګورئ دا وایي زه سوله کوم یا اختار ورکوي. ګورئ د دوی په واک کې زموږ د هیواد خپلواکي زموږ د لاسه تللې ده. دلته د ده په ګېډه کې ډوډۍ د چا پرته ده؟ خبره به چا سره په کار ده؟ چا سره ده؟ د هغه عصري لالا سره په کار ده چې نصراني نومي دی، غربي نومي دی او ستا د دې لښکرو په سر کې راغلی دی. نه هغه سره ګوري دغه حکومت هم هغه مقرر کړی د خپل سفیر په صفت باندې. نه د افغانستان د ولسونو تمثیل دی، نه د افغانستان د ملي ګټو مدافع وکیلان دي. دا موږ ولیدل کله مار شي کله چلپاسه شي. تاسو فکر وکړئ چې د هیواد دغه څوک چې د هیواد په ټولو سیاست باندې پوهیږي آیا سیاسي ذکاوت هم دته وي چې زموږ د بهرنیو چارو وزیر دی پرون مازدیګر د چلپاسۍ او ماښام کې د بیا مار د ځان نه جوړ کړي، پرون د اپوزیسیوني نن د بیا د ارګ په منځ کې ناست وي، د راوښتي میلمانه وي او دا د ارګ نه بېدې د خلکو ته او د دغې غونډې د بربادۍ او د بې عزتۍ دپاره د خپل خلکو ته کار کوي. دا ګوري دا ډېره واضح ده، ټول خلک په دې باندې پوهېږي. که چېرته د افغانستان دغه کشاله چې د سون مواد زمونږ مظلوم افغانان دي ولسونه دي، د امریکا سره دا ولسونه دي لاړ شي او دغه د ارګ دروازې دي پرېږدي. دا خلک چې د تېر ورځې مظاهره کړې وه اګر چې دوی کې خو داسې خاماران ورنوتل، شرمخان ورنوتل چې هغه د قدرت وږي وایي خستل دغه مظلومو خلکو آواز یې د داسې تورې حنجرې لاندې راوسته چې اوس یې هغه ټاپې ترې نه پاکېږي، په یو سفارت او بل سفارت پسې تړل کېږي. ښه دا ده چې دغه هیوادوال زمونږ او دغه څوک چې د پارلمان په نامه باندې که ورته قراردادیان وي که کمیشن کارانو ته وي دا ټول لا ټول شي او دغه زړې ګدوي چې ناستې دي د تنظیمونو د مشرانو په نامه باندې ځکه په زاړه رباب باندې څونه نوي تارونه چې هغه بیا پخوا د ډم اواز نه وباسي دا ټول باید راټول شي په یو اواز لاړ شي او دا هغه اصلي لالا چا چې په دې هیواد کې موږ ته غمیزه جوړه کړله، څوک چې بارود راوړي، څوک چې ټانګ راوړي، څوک چې د چا خېټې ته ډوډۍ رالیږي. ګوري
دلته د حفاظه صلاحیت او واک ستا په لاس کې نشته. تاسو وګورئ د سې شنبې په شپه د کابل په سر باندې دومره جټ تیاری ګرځېدلې، تاسو به لیدلې ته سهاره پورې انسانانو خوب ونه کړو. معلومه نه ده ته دغه رئیس جمهور نه دغه رئیس اجرایه نه پوښتنه وکړه او دغه وزیر دفاع نه پوښتنه وکړه چې دا تیاری د چا وي، د کوم ځای نه جګېدلې. بس په کار دا دي چې موږ هغه څوک چې په واقعي ډول باندې لکه څنګه چې هغه طرف وایي، یعنی دا د جنگ بل اړخ چې ټوپکې پوګلې چې نه خپلواک نه دي، هغوی په دې پوهېږي چې ما ته 8 بجې د شپې ډوډۍ بل څوک راکوي، معاش بل څوک راکوي، صرف لاس فرق کوي. نور همدغه څوک چې دته ډوډۍ ورکوي هغه ته مر کوي، همدغه څوک چې دته ټوپک ورکوي هغه ته مر کوي. او دا بالانس په افغانستان کې ساتي. دغه د جنگي یو د ساتلو لپاره فقط کسان او مامورین مقرر کړي دي، څوک دلته د یورو په صفت ساتي، څوک اخوته د یورو په صفت ساتي، تر څو چې دغه نړیوال جنگ دې ته راکش کړي چې افغانان پکې د پښو لاندې شي. درست. نو دا کار به څنګه کېږي؟ ځکه دا کار خو امریکا سره خبره کوي، کابل سره خبره کوي، خو حکومت به کوي. حکومت دغه څه چې تاسو ویلې، نو امریکا سره خو ملت به سره خبره وکړي. ګوري راځي دا سرګن حقیقت دی، به دوی یو دي خلکو ته د خلک په دې باندې پیږي چې دا زمونږ د حکومتداران چا مقرر کړی دي، څوک چې دوی مقرر کړی دي، او بیا هغه چې څوک په هیوادونو کې ناکاره سرونه او ناچله سرونه پیدا کړی دي او بیا هغه راوستي ما باندې وزیران مقرر کړي دي او بیا هغه وزیران رئیسان مقرر کړي دي. تاسو خدای نو دغه نه موږ څه تم وکړو. ګوري په کار دا ده چې ته واخې افغانان غواړي او سي راځي په دې میزونو کې کینی او یا لک صلاحیت لري چیرته आवाज دی مظلوم خلکو ته رسیږي. په کار دا چې سم لاس ورشي او دغه شعار چې موږ ته د سولې په نامه راوړل دی، زمونږ جرړي، زمونږ جنس او زمونږ ارثیت او زمونږ دغه هرڅ افغاني کرامت د پخو لاندې کړ، دغه سفارت ته ورشي او په دې مخ کې ورته ودرېږي، ورته وایي چې تر څو نظم یا به ټول یو ځای قتل کېږم او یا به دی چې زما حق دا دی، د ژوند کولو حق لرم، انسان یم، بشر یم، مسلمان نه بشر یم، په نړۍ کې د هیواد کې د ژوند کولو حق لرم، د حق نه غواړم. ولې راته تورې څارکښې کله رالیږي، کله سپینې څارکښې رالیږي، سپینو ته هم تیکه، ته د یو دوکان نه غوڅې د بیرغ تیکه ده ته هم غوڅې، تورو ته هم غوڅې، او کله چې سپین لږ شانې د ګنو اوبو غوندې خوند د لاسه ورکړي بیا یې پیکه کې ایستی غورځې او بیا تور راولي. ځکه چې تاسو سره امنیتي تړون امضا کړی دی، نو دغه وخت دې ورکړی. دا امنیتي تړون نو بلکې دا د غلام او د بادار ترمنځ یو کاغذ و، دا د غلام او د بادار ترمنځ یو کاغذ و. هیڅ وخت تاسو وګورئ وي په کوم کلي کې چې ملک ګل اصغر یې اختر یې مازدیګر وي، د خان ملک او قوي ملک ما اختر سهار کې وي. ګورئ دوی هیڅ وخت کې که دوی کړي قوانیني موږ تاسو په کلیوالي جرګو کې په دې تړونو کې لیدلي دي، په ضعیفه وخت باندې اوبه خېږي. مخکې یو ورځ د سلاکار د امنیت سنا بللی او سناتورانو ورته ویلي چې ته موږ ته حقیقت ووایه، دا جنګ څه روان دي، په تیارو کې وربشي انتقالیږي، اسونو ته مدني اوبه انتقالیږي، د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي، دا څرکښې دې روانې کړي دي. په هغه طرف باندې د ولسي جرګې معاون چغې وایي چې د هر نه تورې څرکښې تمویل کېږي. دا ستا نظر څه دی؟ هغه ورته واضح ویل چې څوک مري هغه او پیسې ورکوي او څوک چې ماته پیسې راکوي زه به د هغوی په امر باندې جنګ کوم. د قندوز په مسله کې معلومه دا شوله چې ورته ویل تاسې مطبوعات وباسئ، زه تاسې ته روشنایي کوم. متاسفانه مطبوعات ونه وتل، ټول ماته 12 میلیونه یا 12 لکه یا 12 روپۍ چې د ورځې خرچه راکوي ماته، زما عسکر ته، زما نس مړی، ماته ټوپک، زه به د هغې په امر جنګېږم، د هغې د ګټو لپاره به جنګېږم. چې دا پیسې دې لپاره اخلو چې موږ ته ګټه نو څه چې د بل چا په نفع جنګېږو، موږ ته نتایج څه دي. یو لنډه د ملو د مینو سره بس دی د مور